نو یهودي دا وی یره جی د دې دا پیغمبر هم خیر مار دی او خدای هم خیر مار دی معاذ الله جی د خلکو نه خیر غواړي خدای پورې خندا وکړه. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په لاره تېرېده یو یهودي خنداګانې کولې په الله پورې. یهودي چا پورې خنداګانې کولې؟ اواز رانغی چا پورې خنداګانې؟ اواز بیا هم رانغی چا پورې خندا؟ وده شوي یې لکه چې په چا پورې خندا کوله؟ الله پورې. او خندا یې څنګه کوله؟ قرآن کې الله یو آیت نازل کړی دی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. څوک دی چې الله له قرض ورکړي. نو یهودي دا وی یره جی د دې دا پیغمبر هم خیر مار دی او خدای هم خیر مار دی معاذ الله جی د خلکو نه خیر غواړي خدای پورې خندا وکړه. چا پورې خندا وکړه؟ معاذ الله. وی ابو بکر صدیق وی چې دا اواز مې اورېده چې دی خو زما خدای پسې خندا کوي او چې زه د خدای په ذات غیرت ونه کړم نو بیا به څه کوم؟ بیا خو مالې جیز مرګ پکار دی. څه پکار دی؟ مالک مرګ پکار دی چې د پیغمبر په ذات او د الله په ذات غیرت ونه کړم نو جي دا وجود دی مردار لکه د مړ سپي په ډیران پروت دی. دا وجود دی لکه د مردار مړ سپي په ډیران پروت دی خو چې د خدای دغه کېږي او زه یې نه اورم. دی نه دا ښه ده بس. وی ابو بکر وی زه داسې شانت غوندې بنده وم، زه جګړو والا بنده نه وم. اوس چې هر چې عمر چې یو خبره به یې اورېده او بالکل به په غوږ ناجایزه ولګېده توره به یې رابار کړه جي لاسونه به یې ترې پرې کړه ژبه به یې ترې پرې کړه عمر. خو زه داسې نه وم، زه د پیغمبر غوندې زه داسې اخلاقو والم څنګه چې د پیغمبر اخلاقو ها د صحابو ټولو اخلاق داسې و څنګه چې د پیغمبر و لیکن بعضو کې جوش ډېر زیات و. د هغه وایي ما کې دا نه لیکن وی قسم دی چې د خدای په ذات کې مې دا خبره اورېده ما وی ابو بکره چې د خدای نشي نو د چام نشي. ابو بکره چې د پیغمبر نشي نو د چام نشي. او ابو بکر چې د خدای په ذات غیرت اونه کې نو ستا بچي به ستا په ذات غیرت اونه کې. لاړم یو تتوڼه مې ونیوله او داسې ناتوګله مې راته وکړه چې د ما تتوڼې د هغه په مخ باندې تشریف اوري وکړه او قسم دی هغه نښه د هغه په مخ باندې ووته. سپینګیري بوډا و، سپینګیري بوډا و. راغی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دربار ته راغی. حضرت ته خو خبر نه جي که نه؟ نبی اسلام وی څه چل شوي؟ وی دې مخ ته وګوره قربان د محمد رسول الله نشي. حضرت دې مخ ته وګوره زما پیغمبر په نبوت والا شفقت لاسونه راښکل څه چل شوي د قربان سپینګیری دی. وی ستا یو صحابي ستا یو ملګري ستا یارې غار چې په غار سور کې یارې غار ستا یار دی وی هغه راله په مخ باندې سپېړه راکړه. زما پیغمبر چې دا جمله اورېده وی ته به یې نه پېژنې. ابو بکر داسې نشي کولی. وی قسم دی چې ابو بکر دی. وی الکه داسې نشي کولی. وی غلط شوی قسم دی. وی قسم مې وخوړه چې هغه ابو بکر یې حاضر کړي. جي توجه شته ستاسو؟ ابو بکر یې حاضر کړ. د پیغمبر شفقت ویم په یهودیانو باندې او په انسانانو باندې. وی چې راغی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی. وی ابو بکر دې مخ ته وګوره چاپ اوته دی تا استری د الله رسول جی بس ویني سي. هغه ټایم کې خو بس خبر ګڼه وړه شوه کسانو رانه دی ونیو. حضرت یو چاپ دوته بیا را مخامخ. ابو بکر دا دې څه کړې؟ حضرت قسم دی وی تا ته پته ده چې زه داسې بنده یم چې جنګ والا نه یم. که ما ته څوک ډېرې ردې بدې ووایي خو زه خاموشۍ باندې ځم. ها بې وسه نه یم وس لرم خو بیا هم د الله د رضا دپاره معاف کول ولې. لیکن د زما د رب په ذات کې ګستاخي وکړه. د قرآن کې الله یو آیت فرمایي چې من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. څوک دی چې الله له قرض حسنه ورکړي. د وی تاسو هم فقیران او خیرماران یې. پیغمبرم ستاسو خیرمار دی چندې غواړي معاذ الله او ستاسو خدای هم خیرمار دی معاذ الله فقیر دی خیر غواړي. وی دا الفاظ په ما بد ولګېده. قسم دی تتوڼه مې ترې اوچته کړه. وی ابو بکر صدیق ولاړ دی. وی هغه یهودي الټه شه. حضرت دی دروغجن دی دروغ وی دی دروغجن دی. اوس د پیغمبر انصاف ته ګوره جي. پیغمبر انصاف ته ګوره دروغجن دی جي. ابو بکر څه د الله رسول زه دروغ ویلی شم؟ نبی اسلام مبارک ورته وفرمایل وی دغه ټایم کې ګواهان وی د الله رسول ګواهان او خو د ده ملګري او یقین مې نشي چې زما په حق کې ګواهي وکړي. ګواهان او خو د ده ملګري زما په حق کې ګواهي نشي کولی. الن کې ابو بکر داسې بنده دی چې ټول عرب انکار د نبوت وکړو. ابو بکر صدیق ودرېده ورته وی صدقت یا رسول الله زه ورکوم ګواهي چې ته رښتونی. شکر سره لږ سبحان الله. نن پیغمبر وفرمایل چې ابو بکر دی خو انکار کوي نو زه ستا خبره نشم منلی. دا ذهن کې نه راځي چې پیغمبره د الله پیغمبره د ټولو عربو ستا انکار وکړو نو ابو بکر ستا صدیق او تصدیق کړی نو تا ماله دا لقب را کړی چې ته صدیق یې رښتونی. نو زه دروغ څنګه ویلی شم؟ لیکن د پیغمبر عدل و انصاف ته وګوره. ابو بکر وی
د الله رسول ما سره ګواه نشته، خو ده دا کار کړی دی او دا يهودي اوچت شو د الله پیغمبر که ته په حق پیغمبر او ته رښتونی پیغمبر نو دته ووایه چې ګواهان پیش کړي. ګواهان د الله پیغمبر ما سره نشته. وایي قسم دې دا معامله چلېده زما د پیغمبر په مخ مبارک کې تغیرات ته ابدال او تبدیل راته. دا دې ځای کې یو رګ هغه وپرسېده، پیغمبر غصې ته روانو چې ابوبکر ګواه نشته. هغه یهودي وایي زه درته ګواه پیش کوم چې دا دروغجن دی. وایي هغه خپل یهودیان حاضر کړ. ابو بکر د نبی له سلام په عدالت کې په دور نبوت کې ولاړ دی، د الله پیغمبره ما سره ګواه نشته. وایي قسم دی دا ماجرا زما رب د اسمان نه کته چې زما په ذات غیرت کړی. د قرآن آیت نازل شو، زما رب قرآن کې تذکره وکړه، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. زه رب ګواهي ورکوم چې ابو بکر رښتونی دی. څوک سره سبحان الله؟ دا دروغجن دی. نو چې انسان د الله شو د الله په ذات غیرت کوي نو قرآن به ولې نه نازلېږي محترم؟ خو هغې هغسې ایمان و د ما محترم، هغې هغسې ایمان و. زمونږ داسې ایمان شته، زمونږ داسې ایمان او عقیده نشته. نو زم چې د انسان د صحابو د نوک د برابر عمره ایمان ورسېدو د دې د زمانې ولی او ولی الله دی بس محترم. خو داسې به څوک کوي محترم؟ داسې به څوک کوي چې انسان ځان په دې دغه کې او دا ډېر د فتنې دور دی چې راته اواز وکړه دې اډه کې څومره ګناهونه کېږي قسم. خو مولا سړی څه کولی شي بېوسه یم منېده صاحب تاسو ته پته لګي دا خبره ستاسو نوټس کړم. په دې اډه کې سوالګرې دونه ماشومان نازي چا راته وي دغلته دوکانونو ته خلک دننه کوي قسم د بیګاره ته بره وي او چا چې راته ویلي هغه عام بنده نه دی، مولوي صاحب دی. مولوي صاحب دلته کارم کوي، په دې اډه کې کارم کوي، مولوي صاحب دی چې موږ ځان د ګناه نه نشو. او عام خلک هم نه دي، سپین ګیرې محترم، سپین ګیرې خلک په دې اډه کې دغلته دوکانونه دي او دا ماشومان دننه کوي او ښځې وله راځي او د څه یاره جي پیسې وله شمارم. دا تا ته چا ویلي چې دونه ماشومان ته دننه په بند دوکان کې پیسې شماره؟ تا د الله نه یره نشته؟ مړه ستا بچي نشته؟ ستا د تن نه بچي نه دي پیدا چې ته پردي سوالګرې ماشومان دننه کې چې هغه ماشومان چې هغه بلوغت ته نږدې شوي دي او هغه ته دننه بوځې او خپله درندګي پې ښکاره کوې. مړه د الله نه حیا نشته؟ مونږ کې حیا ختمه شوه محترمو. نو الله خفه شو، چې الله خفه شو ټوله کاتم ګډوډه شوه. څوک وایي جي په رزق کې برکت نشته، څوک وایي جي مال کې برکت نشته، څوک وایي جي اولاد مې نافرما دی، څوک وایي جي ښځه مې نافرمانه ده، څوک وایي جي په کور کې جنګونه دي، څوک وایي جي مور راته سپک ګوري، څوک وایي جي پلار راته کنځل کوي، څوک وایي جي مور مې ښځې ته لاس واچو، پلار مې جي په ښځې راباندې کړه، ورور مې جي ښځې د ګریوان نه ونیوله. زه وایم ته د الله نافرمانه نو کور کې د جاخې شوې محترمو. دا مخلوق ستا نافرمانه شو چې ته د الله فرمان بردار شوې محترمو، د الله فرمان بردار شوې نو دا مخلوق به ستا فرمان بردار شي. او ما مخکې جمعه ویلي چې د الله د فرمان بردارۍ ما ووایي چې الله وایي د دنیا ګناهونه وکړه او په حق باندې بنده ماته یو پیر ووایه. اخیری جمله ویم په حق ماته یو پیر ووایه بنده چې خدایه زه به نه کومه بیا. وایي قسم دې ما ووایي اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. الله وایي چې دغه ګناهونه هم دله ختموم، دا ګناهونه هم دله ختموم او دا دله په نیکو باندې هم بدلوم. یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات